بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 225 سے الدرس التاسع والخمسون یعنی یو کم شپیته نمبر درس ته. ٹھیک شو جی، یعنی 59 نمبر درس ته زموږ نن او سبق نمبر 225 ته. نو نن با پنن درس کې باندې یو کم شپیته نمبر درس کې 59 نمبر درس کې موږ اولنې یو درې قاعده ویلې دي او بیا ور سره د الفاظ معنی لیکلې وي. پنن درس کې ان شاء الله نن موږ د 21 نواخل 30 پورې د 21 نه در 150 پورې دا انسان زده کو. ټیک شو جی، او بیا با اوماغه انسی بیا موږ په جملو کې استعمالو او بیا بخکته چې دي استفهامیه جملې به وي، سوالیه جملې داغه جوابونه به ورکو. نو موږ سره دي وای کله چې موږ سره معدود نه معدود یو عدد وي، دا 21 22 23 دته عدد وای. عدد موږ ورته انسی وایو، انسی نو دی انسو ته عدد هم وای. عدد عربی کې ورته عدد وای. نو کله چې دا عدد نه عدد دغه معدود چې کوم سیز موږ شمارو یا زمون 21 21 نو دا 21 عدد شو او قلمونه نو دا معدود شو، دا شمارل شوی سیز دی. نو چې کوم انسو باندې موږ شمارو کنه نو هغه انسو ته عدد وای او کوم سیزونه چې شمارو هغه ته معدود وای. ٹھیک شو، امید دې په دې به پوه شوي. نو چې کله موږ سره دا معدود مؤنث وي کنه، معدود دا موږ سره مؤنث وي نو 21 او 22 دا په دواړه موږ سره د دې اول جز برا سره مؤنث وي. چې معدود مؤنث وي نو د 21 22 اول جز چې دا برا سره مؤنث وي او بیا د 23 نه تر اخره پورې دا به موږ سره د عدد د اول حصہ مذکر راځي. البته شرط پکې دا چې معدود موږ سره مؤنث وي. چې معدود مذکر وي کنه نو 21 او 22 د 21 22 اوله حصہ چې دا به بیا مذکر راځي او د 23 نواخله تر 29 پورې اوله حصہ به مؤنث راځي چې معدود مذکر وي. خو چې معدود اوس موږ سره مؤنث په دې سبق کې موږ معدود مؤنث اخلو نو صرف 21 او 22 اولنې جز به مذکر مؤنث وي. مؤنث ځکه موږ سره معدود مؤنث دی. چې معدود مؤنث وي نو د 21 او 22 اول جز چې دا وګوره واحده او اثنتان دا دوا اول جز دی د 21. ګوره واحده و20 دا دواړه الفاظ چې دي کنه، یو لفظ واحده شو، دویم لفظ 20 شو. نو د دې دوه لفظونو نه یو انسه جوړه شو 21 واحده و20 نو د دې دوه لفظونو نه 21 جوړ شو. ٹھیک شو. نو اوس په دې 21 دا اول حصہ مؤنث وي چې کله موږ سره معدود مؤنث وي او د 22 دا اول حصہ به مؤنث وي چې معدود مؤنث وي. نو د 22 اول حصہ به اول جز به مؤنث وي. بیا د 23 نواخله تر 29 پورې د 23 نواخله تر 29 پورې دا اول حصہ به بیا مذکر استعماليږي چې معدود مؤنث وي. شرط پکې دا دی. ها نو څه موږ وایو 21 21 22 23 وګورئ صرف چې کله موږ سره معدود مؤنث وي کنه نو د 21 او 22 دا اول حصہ چې دا به مؤنث وي. د 23 نه پس په دا اول حصہ موږ سره مذکر استعماليږي. ها چې کله معدود مؤنث وي نو اوس موږ وایو 23 23 دریش 24 سریریش 25 پنځویش 26 شپږیش 27 اویش 28 اتیش 29 یو کم دیرش. ٹھیک شو 29 30 دیرش 30 ٹھیک شو. نو اوس وګورئ موږ سره صرف دا واحده چې دا مؤنث دی او اثنتان را سره مؤنث دی. بیا د 30 نه د 30 نه دا اول جز دا به موږ سره مذکر استعماليږي. خو شرط پکې دا چې معدود مؤنث وي. معدود مؤنث معدود چې موږ سره مؤنث وي نو د 23 نواخله 23 نه ٹھیک شو تر 29 پورې د 23 نه 29 پورې دا د انسو دا اول جز سره کنه د عدد دا اول جز به موږ سره مذکر استعماليږي. شرط پکې څه دی چې معدود موږ سره مؤنث وي او چې کله معدود مذکر وي کنه نو بیا به د 23 نواخله 29 پورې دا اول جز مؤنث راځي. چې معدود مذکر وي نو بیا به دا 23 به بیا وایو 23 به نه وایو
چې معدود کله مذکر وي. خو اوس موږ سره معدود مؤنث ته موږ به 23 وایو، 24 25 26 27 28 29 30. ٹھیک شو جی؟ امید ده پدې به پوه شوي. صرف 21 او 22 21 او 22 د دې به دا اول جز چې دا به مؤنث استعمالیږي. ٹھیک شو؟ خو شرط دا دی چې معدود مؤنث وي، ګره دا به خبره یاد ساتئ. نو امید دی تاسو به په دې انسو باندې پوه شوي یئ چې کله موږ سره معدود مؤنث وي نو 21 او 22 اول جز به مؤنث وي او بیا د 23 نه واخلو 29 پورې اول جز به مذکر وي. ٹھیک شو؟ نو دا خو د 30 پورې تاسو انسی زده کړئ. اوس په عمدقه انسی چې دي که نه مونږ په جملو کې استعمالو. اوس دې انسو سره به مونږ یو مؤنث معدود اخلو. ګورئ 21 واحدتون کې اولنی جز مؤنث دی، وجه سره چې مونږ سره دا معدود مؤنث دی. دې ته وګورئ کراستون را سره مؤنث دی. نو چې کله کراستون مونږ سره مؤنث دی نو دا 21 نه دی، 21 دا اول جز او د 22 اول جز دا به مونږ سره مؤنث دی، مؤنث وي. بیا به د 23 نه واخله تر 29 پورې اول جز موږ سره مؤنث راځي ځکه چې دا معدود موږ سره مؤنث دی. ٹھیک شو؟ نو 21 21 کراستن کاپیانې 21 کاپیانې نو دا کراستن مؤنث دی. نو ځکه موږ سره د 21 دا اول جز مؤنث راغی، دا اول جز موږ سره مؤنث راغی او د 22 بم اول جز موږ سره مؤنث راځي. نو 21 دې ته عدد هم وایي او ممیز هم ورته وایي. د نحوی په اصطلاح کې ورته ممیز وایي، د نحوی په اصطلاح کې ورته ممیز وایي. نور دې ته 21 21 د 21 ته عدد وایي او دا کراستن نه دی دته معدود هم وایي او د نحوی په اصطلاح کې ورته تمییز وایي، تمییز. ٹھیک شو؟ نو عدد معدود دغه شان یا ممیز تمییز. ٹھیک شو؟ نو 21 دا عدد شو، 21 کراستن کاپیانې دا معدود شو. 21 ممیز کراستن تمییز. 22 22 کراستن کاپیانې. 23 وګورئ 22 کې دا اول جز موږ سره مؤنث دی ځکه چې دا معدود موږ سره مؤنث دی. اوس وګورئ په 23 کې دا معدود مؤنث دی که نه، نو د عدد اوله حصه به مذکر استعمالیږي، دا دویمه حصه خاصه مذکر ده، مذکر مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي. دا 20 دا د مذکر لپاره هم دقه شان 20 استعمالیږي، د مؤنث لپاره هم دقه شان 20 استعمالیږي. خو دا اول جز د 23 نه واخله تر 29 پورې به موږ سره مذکر استعمالیږي. وجه دا ده چې موږ سره دا معدود مؤنث دی، چې معدود مؤنث وي نو د عدد اوله حصه به موږ سره مذکر استعمالیږي د 23 نه 29 پورې او د 21 22 اوله حصه به موږ سره مؤنث استعمالیږي. ٹھیک شو؟ نو 21 کراستن 21 کاپیانې. 22 کراستن 22 کاپیانې. 23 کراستن 20 کاپیانې. وګورئ اوس د 30 ته وګورئ دا اوس موږ سره د 23 23 ته 20 نو د 23 دا اول جز موږ سره مذکر راغی. وجه دا ده چې موږ سره دا معدود مؤنث دی، چې معدود مؤنث وي که نه نو د 23 نه واخله تر 29 پورې اول حصه به موږ سره دا مذکر استعمالیږي. عمده قاعده مونږ په اول نمبر سبق کې ویلې وه، دا اوس مونږ سره دویم نمبر سبق دی د 59 سبق چې دی 59 درس د 59 نمبر درس دا مونږ سره دویم سبق دی. په اول سبق کې مونږ ضروري قاعدې ویلې وې، په هغه قاعدو کې مونږ عمده خبره کړې وه. اوله قاعده مو ویلې وه چې کله مونږ سره معدود مؤنث وي که نه نو د 21 او 22 دا اول جز چې دی دا به مونږ سره مؤنث استعمالیږي او د 23 نه دویمه قاعده هم دا ویلې وه چې د 23 نه واخله تر 29 پورې چې معدود مؤنث وي نو د 23 اول حصہ مذکر استعمالیږي، د 24 اول حصہ مذکر استعمالیږي، د 25 په اول حصہ مذکر استعمالیږي تر 29 پورې اول حصہ مؤنث مذکر استعمالیږي. نو 23 دا د 23 وای 23 23 کراستن کاپیانې. نو 23 دا عدد شو یا ممیز شو، عدد او ممیز دواړه شو. کراستن معدود او تمیز دواړه شو. 24 کې وګورئ اول حصہ مذکر دا وجه دا چې معدود موږ سره تمیز موږ سره مؤنث دی. نو 24 کراستن 40 کاپیانې 24 کاپیانې. 25 کراستن 25 کاپیانې 50 کاپیانې. 26
شپږ یا 26 کراستن کاپیانې، 27 اویش کراستن کاپیانې، 28 اتیش کراستن کاپیانې، 28 ٹھیک شو، 29 یو کم دیرش کراستن کاپیانې، یو کم دیرش کاپیانې یا 29 کاپیانې، 30 کراستن، 30 دیرش کراستن کاپیانې ٹھیک شو. نو دا موږ سره عدد شو او دا کراستن سره معدود شو. عمدی عدد ته د 21 نه والا 30 پورې د عدد ته ممیز هم وای او د معدود ته تمیز وای ٹھیک شو. امید دې په دې به پوه شوي. اوس راځو یو څو جملې دي، دا جملې حل کوو. وایي علی المکتب، مکتب میز ته وایي. میز موږ چې په کم میز باندې ځان ته کتاب کیدو او مطالعه کوو یا کم میز باندې سره خوراک سکاک کوي نو هغې ته مکتب وایي. علی المکتب میز باندې 30 دیرش کراستن کاپیانې دي. میز باندې 30 کاپیانې دي. علی المکتب په میز 30 کراستن 30 کاپیانې دي. که داسې وي ترجمه که داسې وي په میز 30 کاپیانې دي یا داسې وایه میز باندې 30 کاپیانې دي. دواړه معنی کولی شي. علی الغصن، غصن چې دی غصن سواد سره دی، غصن دا څانګې ته وایي. څانګه یو بوټی دی د هغې یو لس څانګې داسې تللي دي، شاخونه هم ورته وایي، څانګې هم ورته وایي. نو اوس دغه وایي علی الغصن شاخ کې 25 25 تفاحتن سیوان دي، سیب ٹھیک شو. نو علی الغصن څانګه کې 25 تفاحتن سیوان دي. علی الشجرة بوټي کې، شجره بوټي ته وایي. علی الشجرة بوټي کې 22 22 وردتن ګلونه دي. بوټي کې 22 ګلونه دي. فی الفصل کلاس کې، درسګاه کې 21 یوش طالبتن طالب علمان دي ٹھیک شو. فی البستان باغ کې، 27 اویش شجرتن بوټي دي. نو ګورئ 27 دیتا عدد هم وایي او ممیز هم ورته وایي. ممیز ٹھیک شو. او دا شجرتن چې دی دیتا معدود هم وایي او د نحو اصطلاح کې ورته تمییز وایي. تمییز د نحو په اصطلاح کې ورته تمییز وایي. فی البستان باغ کې 27 دا 27 عدد شو او دې ته د نحو اصطلاح کې ممیز وایي او شجرتن دا معدود هم دی او دې ته د نحو اصطلاح کې تمییز وایي. نو ممیز او تمییز دا د جملې یو جز جوړیږي، یو حصه جوړیږي ٹھیک شو. نو فی البستان باغ کې 27 شجرتن بوټي دي ٹھیک شو. نو دا زموږ سره انسې مو شوې، بیا هغه په هغې دغه انسو دپاره بیا موږ معدود هم استعمال کو او بیا مو دغه انسې په جملو کې استعمال کړې. اوس په استفهامیه جملې دي، استفهامیه جملې د هغې جوابونه به ورکوو، یعنې سوالیه جملې دي عمدقه عدد او معدود دا پکې استعمال شوي دي. نو اوس موږ ته وایي کم کراستن، کم د سوال دپاره استعمالیږي. سوال چې سړي نه کوي که نه چې یاره تا سره څو قلمان دي نو ته به ورته کم قلمان، تا سره څو قلمان دي. نو کم کراستن څو کاپیانې دي. علی المکتب میز باندې څو کاپیانې دي. نو هغه جواب وکړي علی المکتب میز باندې 30 کراستن کاپیانې دي. میز باندې 30 کاپیانې دي. اوس وایي کم تفاحتن څو سیوان دي علی الغصن څانګه کې څو سیوان دي. نو ته جواب ورکا علی الغصن څانګه کې 25 تفاحتن سیوان دي. اوس بیا سوال کوي وایي کم وردتن څو ګلونه دي علی الشجرة بوټي کې څو ګلونه دي. نو جواب ورکوي وایي علی الشجرة بوټي کې 22 وردتن ګلونه دي. بیا تاسو کوي وایي کم طالبتن څو طالب علمان جنکۍ دي، څو طالبات دي فی الفصل درسګاه کې، کلاس کې. نو جواب ورکوي وایي فی الفصل کلاس کې یعنی درسګاه کې 21 طالبتن طالب علمان دي.
اوس بیا سوال کوي وای کم شجرتن سو بوټي دي کم شجرتن سو بوټي دي فی البستان باغ کې فی البستان باغ کې نو جواب ورکوي فی البستان باغ کې 27 اوویش یا موږ ورته 27 هم وایو 27 شجرتن بوټي دي ٹھیک شو نو امید ده تاسو په دې سبق باندې پوه شوي د دې تاسو ځان سره یو سکرین شاٹ واخلئ په کاپیانو کې ولیکئ او بیا دا یو ځل بیا دوباره واورئ نو تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام